لومبه حسد پاسمانونو کې شیطان کړی دی. حضرت شیخ یحیی منیری رحمه الله خطبات منیری کې لیکلی چې شیطان 1,00,000 کاله عبادت کړ. دیو د جناتو د جنس نه الله تعالی د انسانانو نه مخکې په دې ځمکه باندې پیریان پیدا کړو. په دې ځمکه هغوی اوسېدل. جنات هم په هغې کې یو فرد و. دا په جناتو کې ابلیس دا د هغې یو فرد و. خو په دې ځمکه باندې سزا یې نه دی پرېښودی چې ده په عبادت نه کړی. دومره ډېر عبادت یې وکړو. فرشتو دی ځان سربره جنت ته بوت. دی خو زموږ په شان سړی دی. دی خو دلته څه کوي؟ په ځمکه خو ټول فساد دی. د ده دا ملګري خو ټول فسادیان دي. جنګ جګړې دي او وینې تویې او دا کوي. دا پکې صحیح سړی دی. دی دلته نه دی پکار. دا زموږ په شان بره پکار. دغه ابلیس ځان سره بره بوت. نو عبادت د فرش نه عرش ته ورسو، بره جنت ته ورسو د عبادت. او یو حسد د بره نه راوغورځو بیا لاندې وشکر دې حسد دی واپس راوویشت. آدم علیه السلام الله فرشتو وړاندې د خپل ارادې اظهار وکړ. انی جاعل فی الارض خلیفه. زه په ځمکه باندې یو خلیفه جوړوم. نو فرشتې چونکې د انسان نه مخکې پیریانو نه هغې لیدلي چې هغې خو به قتل و غارت کو فساد به یې کو. نو الله د فرشتې وایي چې اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء. ته په دې ځمکه باندې چې دی نو هغه څوک پیدا کوي بیا خلیفه چې په دې ځمکه باندې به فساد کوي، وینې به تویوي. او که د عبادت دپاره پیدا کړي نو ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. نو موږ یو که نه چې یا الله موږ ستا عبادت کوو که نه ورځ شپه ستا عبادت کوو. که عبادت دپاره پیدا کړي نو موږ یو عبادت ده. الله تعالی ورته فرمایي انی اعلم ما لا تعلمون. تاسو نه پوهېږئ چې کوم علم پوه په څه باندې زه پوه یم. علم تاسو ته نشته دی. بهرحال الله چې په دې کې کوم حکمت و هغې نه فرشتې نه خبره. بهرحال الله رب العزت دغه جبریل علیه السلام ته حکم وکړ د ځمکې د مخ نه خاوره راټوله کړه. موټې خاوره راټوله کړه او بیا د هغې نه وایې غږله نورو فرشتو سره ځې خټه پرته وه مکمل. هغه سخا شوه دا خټه که نه پرته وه. نو بیا یې تېنه الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کړ. د آدم علیه السلام دا باډي وه دغسې لا روح پکې نه و اچولی، داسې پرته وه. نو دا شیطان به کله په پوزه به یې ننوته نو په غوږ به یې راووته، په خوله به ننوته نو په پوزه، په بل طرف به راووته. هغه چل به یې وکړو. خېټې له ول تنګلی ورکړه. دی خو ټانګ کوي وایي که نه. وایي دا شی راته ضروري ښکاري نقصاني. پوه شو چې کوم شی دننه نه ډډي که نه دی نقصاني. لرګی چې دننه وینه وخوري که نه دی ډب ډب غونته کې کوي که نه دغه نقصاني وایي. دا شی راته نقصاني. دا څه شی وایي فرشتو وایي دا الله تعالی دغه جوړوي که دا به خلیفه وي که نه. وایي ښه وایي که په ما باندې مشر شه نو خو زه خو نه منم، زه مشر نه منم. او که زه پې مشر شم نو سرمن به وباسم. نو دغه حسد یې ورسره شو. عبادت ما زیات کړی دی. خلیفه زه پکار یم، زما اولاد کې پکار دی بلا پیدا کېږي، دی بلا عبادت کوي. او زه د اور نه پیدا کړی یم. اور کې رفعت دی. خټې نه پیدا کړه، خاورې نه په دې خلق پېږي. خلافت دپاره زه موضوع یم زیات. دی خلیفه کوي. دغه ټیم نه حسد شروع شو. او بیا چې الله رب العزت پکې روح واچو او الله رب العزت فرشتو ته حکم وکړ چې اسجدوا لآدم، آدم علیه السلام ته سجده وکړي. نو فسجد الملائکة كلهم الا ابلیس. ټولو فرشتو
سجده وکړه سوا د ابلیس نه وی فرشتو د سجده وکړه کنه سجده چې پوره کړه ابلیس دغه شان کوتک ولاړ دی کنه سجده نه نو بس چې فرشتو سر پورته کړ چې سجده مکمل شو کنه نو نظر ډایرکټ په دې رزیل پرې وته په شیطان او دې خو نه ولاړ دی ټول په سجده دي انو هغه دوباره سجده د شکر بیا ادا کړ چې الله شکر دې چې مونږه نافرمانی را نستاو نشو شکر دې چې الله ستاسو حکم مونږه پورا کړ مونږه نافرمانی ونه کړ نو دوباره بیا سجده د شکر ادا کړ الله ستاسو شکر نو الله رب العزت شیطان ته ما منعک ان تسجد اذ امرتک تاسو نه ته کوم سیز منع کړی د سجدې کول نه چې ما درته وویل ولې دې ونه کړه څه وجې دې سجده ونه کړه ما چې درته حکم وکړ نو شیطان ورته څه وایي انا خیر منه زه د نه غوره یم خلقتني من نار وخلقته من طين زه د اور نه پیدا کړم او دې د خټې نه پیدا کړم ما کې بلندی دا رفعت د اوچتواله ده او د کې پستی دا اوچت شي کته پستی ته څنګه سجدو والله باندې چلو حسد دومره خطرناک شی دی کنه وګوره الله سره اوس حجت بازی کوي کنه الله له جوابونه ورکوي او خو ورته پته چې زما به څه شیطان ته درس پته و چې زه د الله نافرمانی کوم نو زما ځای بچي د دې هر څه ورته پته ده چې زما به څه حشر کی خو د حسد د ارسه ته د تیار کړه ارسه ته تیار کړه چې ارسه کېږي دومره حسد دا اور داسې خطرناک شی دا الله فرمایي ابا واستكبر ورته انکار وکړ زما د حکم استكبر او ډېر لوی وکړه ځان ډېر اوچت وکړه دا الله د حکم نافرمانی وکړه د حسد د وجې نه وګوره د الله د حکم نافرمانی وکړه او تکبر یې وکړ ځان له لویه ګناه تکبر د الله صفت دی نو الله تعالی ورته څه فرمایي فخرج منها فإنک رجیم رخ شو زه دې وکړه شو نو دا حسد دومره خطرناک شی دی چې دې بیا الله تعالی ته بیا رانی نیږي وګوره الله ته مخامخ فبعزتک لأغوینهم اجمعین ستا په عزت مې د قسم دا ټول بدله ګمراه کوم یو بدل نه پرې خې طرف نه غس طرف نه مخ رستو نه دا شکلونه ولا روان کوم پرېدم نه الله تعالی ته مخامخ نه کوي الله تعالی په مقابله کې ودرېده دې بدله زدا سه کوم الله سره مقابله کوي مقابله کې ودرېده د حسد ګور دومره د یو حسد د وجې نه څومره جرمونه وکړل او د دومره ښکلي ځای نه د جنت نه راوویشته بیا رک شوی چې کوم عبادت بندګۍ دی د ځمکې نه بره وخېږو جنت ته ورسو یو ګناه چې د کومه سنګینه حسد دی دغه ځای نه بیا راوویشته او همیشه دپاره راوویشته همیشه دپاره تباهي د حسد د وجې